د جمعیت علماء اسلام مشران وایي چې دوی په خپل حکومت کې په 400 ضلع کې یو شمېر کارونه کړي دي او د هغې په اساس دوی په بلدیاتي انتخاباتو کې ډېر سیټونه ګټلي دي او تر ټولو لویه خبره دا ده چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د عمران خان د حکومت نه ولس خلاص کړی شوي ځکه چې هغه د معیشت بیړه غرقه کړې وه. دا خبرې د جمعیت علماء اسلام ځوان مخکش سعد ارشد عبدالله په وردګ کې یوې لویې شمولیتي غونډې ته کړي دي. په دغه ډاکټر رحمت الله، احسان محمد، امیر محمد، تاج محمد د یو شمېر ملګرو خاندان سره په جمعیت علماء اسلام کې د بیرستر ارشد عبدالله په لاسو د شمولیت اعلان وکړو. سعد ارشد عبدالله په دغه مقول چې خدمت دوی ته د پلار نیکه په میراث کې پاتې شوی دی او دغه لړۍ به دوی دوامداره ساتي. تاسو کتل چې کله 2018 الیکشن شو نو هغې نه پس قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب روته دو یو زبردست جدوجہد کو داغه وخت حکومت وخت خلاف او تاسو قتل داغه په نتیجه کې په بلدیاتی الیکشن کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې ټول نه زیات سټونه چې جمعیت علماء اسلام واغشتل او د دې خبره دا ثابتېږي چې ان شاء الله تعالی را روان وخت د جمعیت علماء اسلام دی او دا برګه جنډه به ان شاء الله په چیف منسٹر هاوس باندې لګو. د خیره د دینه علاوه زمانی کبابا عبدالله جان خان د تاسو ته پته چې کله هغه مینیجینګ ډایریکټر او د وابدا نو خپل په وخت کې د دنیا برته کړي او د کلو کې په مخ کې لکه کوت مانزو شو رزړې شوې وردګ شو دلته مشران ناس دي ته پته یو ترانسفارمر بلګیدلو 200 کیوی او هغه نه بخل کو ځان ته کنیکشن بوتلې وي او په د بجلی هغه سیستم به چلو او چې کله زبانی کبابا ایسی پېښور شو نو ټول مخ کې دا 11000 لینونه کلی په کلی بوتلل او عوامو ته د بجلی سہولت فراهم کو. هغه ټیم خو الیکشن نه وي خو بس د یو خدمت یو جذبه ورکړي. بیا دغه شان زما والد صاحب چې کله تاسو منتخب کړو په 2008 کې او ایم پی ای شو دا غي نه پس الله پاک ولا وزارت ورکو نو خپل په وخت کې د دنیا بشمیره پرته کړی دي. دا لارې کوسه په خول شو، نوې روډونه جوړول شو، دا لینک روډز جوړول شو. د دې نه علاوه دا جوډیشل کمپلیکس چې تاسو ګوره د ګیس دا منسوبې چې د درګې لور کړې دا چې کم زمون مامن ناړې دا غي ته ور کړې وسرو ته مختلف زیونو ته. دا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د پنجاب او د پښتونخوا صوبو حکومتونه ختموي او نوې الیکشن غواړي، خو بل خو د پی ټی آی مخالفو ګوندونو ویلي کوی سملې ماته شوي نو دوی به نوې الیکشن کوي او هم د دې لپاره د سیاسي ګوندونو مشرانو خلې ځلې پیل کړي دي چې په دغه کې سعد ارشد عبدالله سرپرسته علب خان شیرپو دلبر نیوز وردګا. د جمعیت علماء